नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, मर्द मोमिन मर्द हक, मर्द मोमिन मर्द हक, नारा तकबीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, डेर इंतहाई साहिब कदर, साहिब अज़मत उलमाए किराम और द मायारो द गरीबाबाद डेरो गैरतमंदो पुख्तनो मुसलमानानो रुणो دا گونج पे ختم کړي گونج आवाज تیز کړي گونج ختم کړي د ارقم په کور کې په کوم انداز باندې بنیاد خو هغه دا وا چې د ارقم پلار د هغه خلکو ملګرو چې کوم خلک بعد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسې تبا کم صحابه کرام راتلل یا بد بهر د گرد و نوا خلق راتلل او ایمانیات اوس د کولو د پاره نو د ارقم د پلار چې کوم ګروپ او هغه خلکو بداغینه په ژوندون باندې غوخه کټکولي او بیا ډیر عجیب خبره دا و چې باغ زمانہ کې د مونږ او تاسو سره څنګه بلډ دی یا چاړه دا چاړه او بلډ ور سره نو بلکې یا به لرګي له سوکه استوا او دا غینه به چاړه جوړ کړي وا او د پیغمبر ملګرو نه به د بدن نرم نیولا او دا به پاغي باندې کټکولا یا به ګټي له سوکه استوا په دې طریقه به کټکولا یا به د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ملګری راټینګړل راو به نیول او په دې سترګو به ورله د ګټ گزار کولو دا به ورله ماتولې د دغه سړی چې د چا په دغه گروپ کې وو د زوی د ارقم هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو او د امام الانبیاء دربار یا طهر تلاړو او ورته وی چې یا رسول الله ستا کوم ملګری راضی دا خلق ورته ډیر غټ تکلیف رسي ستا کوم ملګری راضی دا خلق غټ نقصان رسي او ستا مدرسه ناکامه کوي نو اے دا الله رسول زما کور دین از مدرسه جوړول غواړم تاسو زما کور تراشي او په دې کې به خلکو ته ایمانیات خایي او زما عزیزانو تاسو لږ دې خبرې ته سوچو کې چې د یو سړی پلار پاغه گروپ کې شامل دی کم گروپ والا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه په ژوندون باندې په ګټو او په لرګو باندې غیلې سوکې استی دی غوخه ته کټ گئی او بیا د لرګي سوکې استدا او د پیغمبر ملګرو لداسي او زه راونی سي پکې غلرګي ورکی او په دې طریقه ته سرمن را شوکې او د هغه سړی زوی راغې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای چې زما تاسو په ملګرو باندې ډیر زړه خفه شو دا ملګری تاسو سره پټ راتلل غواړي نو زما کور یو پټ ځای دی زما پلار به زه پویوم زما پلار مان دویمه نشي کوله هغه بچاته حال نه وي او زما په کور کې تاسو د خپل مدرسه جوړه کړئ نن چې موږ د دې مدرسې قربانۍ ته وګورو نو ذهن عجیبه په انداز باندې ذهن تاویږي را تاویږي چې د مدرسې باغو بهار ولې د مولانا صاحب راتوي چې ور سره مونږه د بناتو مدرسم جوړ کړه لکه دی
لسو ماشومانو قرآن کریم ختم کړی د ستاسو مخ کې به یا پټکی والی یا ورلوس پټکی وهي. درې جنکه په کور کې هغه قرآن ختم کړی دی، هغه تبا چادر پوشی کیږي. ورسره بنیاد کې خودو د بل مدرسې چې راتلون کې کال کې یعنی دروجې نه بعد په شوال المکرم کې با د جنکو داخلیم فریوی او دو نبا فیسم نشي اغسته او دی بدل تکید داخليږي او قرآن او سنت بس دکې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدرسې هغه غیر متزلزل بنیادونو لب نور تقویت ورکړي. وای سبحان الله. لیکن عجیب خبره تاسو ته عزیزانو کوم، ډیر عجیب خبره چې زما د پیغمبر د مدرسې نه بیا کم فارغ شو نو هغه بیا هغه خلکو چې کم وطن ته بدلل فارس والو سوال جواب وکړو. کسرا یو ډیر عظیم بادشاہ و، دومره عظیم بادشاہ لکه نن چې کینیډا سوال جواب وکي، د کینیډي ګورنمنت سوال جواب وکي، بلکې یو زورور ګورنمنت لکه امریکا سوال جواب وکي چې د فلان کی وطن مسلمانانو دا وطن چې دی داغي وفد دراشي زور سره مذاکرات کول غواړم. دغه سي اندازو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فارس ته روان دي. د فیسبوک زمانہ نه و، د ویډیو زمانہ نه و چې چا داغي ویډیو جوړ کړي وي خلکو ته خولې وي چې دا څنګه قوم دی. د فارس ټول خلک تماشې لراوته دي چې دا بسنګ خلک را رواني. اوس د حضرت عمر دور دی، دا خلک چې روان دي نو هر سړی یو لنګ والے دی، یو په د پاسه صادره چولې دی او د شرغشونه او د ربړونو نه ځان لا پیلې دي، دا ځان لا پیزار جوړ کړي دی، غې چولې دی او ساده بادا جسمونه دي او په داسې اسپو باندې سواری دي چې غاز پم صحیح خوراک نه دی کړي، ډوکی پکې راوتی دي. په حدیثو کې چې کوم الفاظ راځي دا غاسونو تفصیل چې ذکر کیږي نو هغه داسې دي اوچ کړس دي او هر صحابي او کوړه زوړند کړي دا یو ور سره ډال زوړند روان دي. فارس خلک راوتی دي چې دا ملنګان سوک راغل دي پسې خو هغه عظیم خلک را روان دي چې سهراب او رستم له شکست ور کړي دي چې کلم معلومات وکړل ودا د جناب محمد رسول الله دا فوج دي چې په ټوله دنیا باندې حکمرانی کوي. اغه وجه دا چې هغه خلکو امام الانبیاء پیجندلو او په خاتم الانبیاء باندې لکه ځکه کله ملګرو ته خبره کومه چې کچره اوس مونږه تاسو وایو چې مونږ به امام الانبیاء سره کوم محبت ته دا محبت به مونږ صحابه غوندې محبت جوړ کونو دا اسی خبره ده. دویمه خبره ده چې مونږه تاسو وایو چې زمونږ عمل بداسي چې په دې عمل باندې به مونږه خپل ځان جنت ته بوزو زمون په عمل باندې نو دا بم اسی خبرې زکه چې کله مون محبت ته ګورو نو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله کائنات نه رحلت وکړو د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم جسد اطهر 36 घंटे پروتو یا دور ورځې یو شپه یا دو شپې یو ورځ زما د پیغمبر جسد اطهر پروتو خلافت لا چاته ملاو نه دے زما پیغمبر باندې جنازه نشو کېده. کله چې جنازه وشوا صدیق اکبر رضی الله عنه لا کله په سر باندې تاج د خلافت چې کله وا چولې شو حضرت صدیق اکبر بلال تا आवाज کوي او بلال شا ادرے گا آزان شروع کا بلال ورتوی یا امیر المؤمنین اے صدیقہ ماتوایا تازد امیہ بن خلفنا اغستم تاچے کل زوا غستم تازا وقت ازاد کرم مالا جواب راکا چے آیا تا دزان د پارا ازاد کرم کدا اللہ در ازاد پارا دی ازاد کرم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورتوی حاشا وکلا زما دې د الله په ذات باندې قسم ما صرف د الله درزاد پر آزاد کړي. بلال ورته وی امیر المؤمنین بیا زما یو خبر وورا په آغا خار کې ز اذان نشم کوله په کم ځای کې چې زما نظر د جناب محمد رسول الله په چهره اطهر باندې نه پریوزی. بلال وی اذان کوله نشم
تاسو بس خبرې نه صرف ما ته متوجه شئ چې څومره وخت زه تاسو سره یم نو صرف ما ته وګورئ ټیک ده ښکارم خو ښه صحیح صحیح بلبونه یې راته لګولي چې څو پورې زه ناست یم چا ته وګورئ نه مړه ټولو اواز ونه کړه څوک وایي چې تا ته وګورو لاس اوچت کړئ چې څو پورې زه ناست یم نو ما ته وګورئ ټیک ده ما ګوره ډېر اوږد سفر ما ته مولانا نعمان منیر صاحب دی مولانا نعمان منیر که نه مولانا نعمان منیر صاحب دامت برکاتهم العالیه په ما باندې مازیګر ټیم لیکلی و بیا وختي را سره رابطه وکړه ما ته وی چې ماښام زه ډېر حیران شوم ما سهار ټیم ورکړو بخشالي کې ثوابه نه زه ووتم کلي نه بخشالي ته لاړم بخشالي نه بره بټخېلې ته لاړم بټخېلې نه را روان شوم ساړوشا ته راغلم ساړوشا کې چې دی ما ته ووایي چې یاره زموږ ټیم ګورې ماښام دی نو ماښام ټیم ما په بو کې ورکړو ماسخوتن ټیم ما پېښور کې ورکړو او هغې نه بعد ما کامرې وال ته ویلو چې زه به راځم چونکې مجبور یو خلکو نه نو چې کله دی ما ته ووایي چې نه ساړوشا نه که تاسو مازدیګر له راشئ نو زموږ خو تاسو بیان ګورې ماښام دی نو په هلته کې هغه قرآن اکیډمي چې کومه وه کوم چې دا د قرآنونو حفاظت کوي حفاظت قرآن والا نو زه د هغې وزټ له لاړم هغې ځان سره بوتلم وی زموږ دا ترتیب وګوره چې موږ د قرآن کریم حفاظت څنګه کوو کوم قرآن کریم نسخې ملاو شي بوسیده وي ضعیفې وي هغه جوړو څنګه کومې چې بیا بالکل ضعیفې وي هغه کفن څنګه جوړو بیا زه هغې له لاړم زه دلته ماښام ځان راورسوم په بوته مې بل ملګری ولېږم زه ته ورته معیارو خلکو کې مینه شته دا یو حقیقت دی دا یو حقیقت دی په تاسو کې دشمنۍ هم یو وخت کې ډېرې وي خو اوس په تاسو کې د دین محبت چې دی دا زه ستاسو چاپلوسي نه کوم ځکه چې په دې معیارو کې کله ختم نبوت کانفرنس او زه هغه تعداد وګورم نو زه یم پروردګاره دا خلک تا دې له منتخب کړي دي او چې کله الله منتخب کړي نو ته به په لار را روانې ته به ډېر زیات ووایې یاره فلان کې کار دی خو خپې به دې دلته را رواني او بعضې سړی به وایي نه زه به دلته خامخا ځم خپې به یې تاویږي ځکه هلته فضل د الله نه دې ځای کې فضل د الله چې تاسو یې دومره دنیا دې ځای کې را جمع کړئ دا د الله په تاسو فضل دی او دا ځان سره ولیکئ دا ځان سره ولیکئ چې په دې مادي دور کې چې چا قرآن کریم را واغستو پاڼې کړو په نالو کې وغورځولو په دې رسالپور کې او په بوټسيري کې یو سړی قرآن نسخه د سوره یاسین را واغستا او دا اعلان دی کې خدا په د پاسه لوی بولو کړل مونږ په اف ای آر کړی دی بیا داسې خلک مشته امریکا کې په یو عدالت کې قرآن راواغستو او قرآن ته سوئی په عدالت کې وکیل اړم دی قرآن ته د الفاظ وي وای اے قرآن تا دنیا کې ظلم کړی دی تا بربریت کړی دی رور دی رور سره جنگول دی پلار دی زوی سره جنگول دی اے قرآن تا اوتان جنگول دی تا اقوام جنگول دی اے قرآن نن پتا باندې معاذ الله پتا باندې مقدمه چلیږي د الله کتاب دغه سیل کلام لفظي دغه سی پروت آغا ظالمانو اغا جج را پاسی دو قرآن توی خپل صفائے کے سپیش کا دا اللہ کتاب دغا سے پروتے بیا آغا ظالمانو جج فیصلہ کئی پا فیصلہ کی وی قرآن سو پوری چتا دا امن لار نوی اپنا اکڑی سو پوری چتا دنیا کے ظلم نوی ختم کرے اے قرآن تا پا زنزیرنو کے بندو کال کوٹ رہے تدے غرزو منگ امریکی تا جواب ورکو او امریکا والو او برطانیه والو او د دنیا بدماشانو د دنیا ظالمانو یو د الله کتاب تا روچت کړو تا کال کوټړې ته وګرځولو راشا زما وطن کې پدی کال کې په مدارسو کې چې چا په ناظر باندې قران کریم ختم کړي دي بلا مبالغه زویل غواړم د 30 لاکھ نواخلې تر 40 لاکھ پوری کسانو قران تکمیل تر رسول دي او صرف پدی یو کال کې د اهل دیوبند صرف یو تنظیم کمتا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ویل شي داغي دلان دی چې چا حفظ کړي دي او سکالی د وفاق امتحان ورکړو یا با ورکي آغا حافظانو تعداد یولس کم یو لاکھ کسانو قرآن یاد کړو
او کچری ټوله دنیا کې ما په لندن کې په یو چرچ کې پوپ پال پادری ناصری ما ورته مې تاسو په ټوله دنیا کې اعلان وکړي یو د تورات حافظ راته نشي خوله یو د زبور حافظ راته نشي خوله یو د انجیل حافظ راته نشي خوله لیکن دی ملنګانو لا چیلنج ورکا پنځل سروز وخت برا کې دی ملنګانو لا چیلنج ورکا الحمدللہ زما قرآن زما مظلوم کتاب دا اللہ کتاب قرآن کریم دا دی حافظان بادر دا ٹولا دنیا کے اعلان کوم انشاءاللہ دا 3 کروڑ نزیات حافظان بادر تا میدان کی ادروما زما پیغمبر سبق ډیر عجیب ورکړو حضرت انس راوی دے هغه وای ما د امیر المؤمنین عمر په دور کې وی ولاقې ته مونږه اولی ګلو چلاړ شه د علاقه فتح کې کله چې مونږه علاقې تلاړو ویا غزه کې د کافرانو د عیسایانو یا د فارسیانو یو قلاوا داغي جرنیل داغنوم هرمزانو د فارس قلاوا د جرنیل نومې هرمزان دے دی خوانا جرنیل چکم مقرر دے آغا حضرت انس بن مالک زما د پیغمبر شاگرد امیر المومنینم حضرت فاروق اعظم زما د پیغمبر شاگرد کله چې دی محاصره د تستر د قلعه محاصره وکړه اچانک سور ورځې بعد داغي جرنیل هرمزان حضرت انس لا خطر ولګلو ورته وی چې تسلیمې دل غواړم روغ کول غواړم کچری تاسو ما سره مذاکرات کول غواړئ نو زه تیار یم حضرت انس رضی اللہ عنہ ورتوی بالکل رازا کله چې داغي جرنیل هرمزان د خپل قلې نه را کوشو امیر المؤمنین عمر دربار ته بوتلو حضرت امیر المؤمنین ته هرمزان وی ورتوی دارت وایا چې د مړکی دن کی پانداز باندې خبر حکم کد جمدی پانداز خبر حکم حضرت فاروق اعظم د جبنا یو لفظ ته دے لفظ د حدیثو کتابونو راغسته دے هغه ورتوی لا بأسا اس حرج نشتا چې بکم انداز خبره کې اس حرج نشتا تا خطر نشتا پتا باندې سو گزار نه کوي آغا هرمزان ورتوي امیر المؤمنین ورتوي خبرو کا هرمزان د نقطې یو عجیبه خبره کړي وا هغه ورتوي اے عمره کلا چې تاسو یوازې وې مونږه پتا سو باندې حکومتم کړي دي کلا چې تاسو یوازې وې مونږ تاسو لا سزاګانم درکړي دي کلا چې تاسو یوازې وې مونږه تاسو غلامانم جوړ کړی کلا چې تاسو یوازې وې تاسو د خزونه مونږ وینځم جوړ کړی دي لیکن نن تاسو سره سوک دے آغا سوک چې در سره دے دا غنم الله دے کلا چې آغا الله تاسو سره امیر المؤمنین ملګرتیا وکړه هغه نه بعد زمونږ دا طاقت نشتا دا قوتم نشتا چې مونږ د اسلامي لخر خلاف صرف دورا قدرې را اوچته کوه سبحان الله میرے پاس بھی اللہ میرے ساتھ بھی اللہ تیرے ساتھ بھی اللہ میرا بچہ بھی بول رہا ہے پھٹے معشوم دی سے مدرسہ کے ناس دے استاد جی ورتا سبق کھولے دے دا معشوم پدی خپلا وڑا جبا باندے پدی نابالغہ وجود باندے پدی مدرسہ کے ناس دے استاد جی دا پیغمبر دا مدرسے نا چلز دا کڑے دے ورتا وی وایا دے وی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جب چھوٹے بچے کی زبان پہ آئے گا میرے پروردگار تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا اللہ لات ہو چاہے منات ہو چاہے عزا ہو پروردگار چاہے ہنومان جی ہو چاہے پربھو جی ہو چاہے کالی چرن ہو چاہے شنکر میاں ہو میرے پروردگار میں تجھ ایک ہی کو مانتا ہوں کسی اور کو نہیں مانتا دے ورتوی اللہ احد اللہ الصمد اللہ تبے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اے زما پروردگارا نتا سوگزی گولی دی نچا زی گولی ولم یکن له کفوا احد اے زما پروردگارا ندی شریک مساوشتا ندی شریک آلاشتا ندی شریک ادناشتا
زما دا پټه ماشوم دې ځای مدرسه کې ناس دې دې ورته وی رب ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگارا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں کسی اور کی نہیں کرتا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں کسی اور سے نہیں مانگتا دا پٹے بچے چے زما پروردگار دا دا الفاظ ہوئی ما تا عزیزانو دما یارو نوجوانانو ما تا ہوئی زما غیرتی پروردگار دے آغا پروردگار بعد فرشتو مجلس کے ضرور ہوئی چے زما فرشتو اولی کے دا کمو ما شمانو چے زما مخ کے دا الفاظ ویلی دی ما دا سمرا خلق چے دا غزے موجودو ما دی ٹولو لا جنت ورگڑو جہنم میں پہ حرام کرو نہیں آواز نہیں آئی نہیں میرے کاکے کتوں کو ذرا جواب دو سبحان اللہ وے فرانس کے ان بدماشوں کو بھی ذرا جواب دو جنہوں نے میرے پیغمبر کے کارٹون بنا کر باہر چوک کے زما دا پیغمبر کارٹونوں لگولو او زما پیغمبر پورے خندہ گانے کولے آغا پلیتانو لالک جواب ور کئی چیز منگ دا محمد الرسول اللہ شیدایان یو منگوایو سبحان اللہ ټول خو په توجه سره کېره پاسې مخه د پاسېدو کوشش مه کوئ نعره تکبیر आवाज رانغې شاته نه نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق نعرہ تکبیر ما پکې په چل ول چې مسکدا مدرسه کې ټولې مزي ټولې مزي مرد حق مرد مجاهد مرد حق مجاهد مرد حق او ټولې مزي مونږ وکړې تاسو یو غټه بس مونږ له خپ قلار راوړې مونږ د نډیر په سری کوم وایو الله جنت ورلور کې جیب کې واچو یقینو کې کله کله سوچ کوم چې دا څومره مدرسې دي نو دا مونږ خو نه دي جوړې کړي تاسو جوړې کړي دي ټول مدرسې تاسو جوړې کړي دي ټول جمعهتون هم تاسو جوړ کړي دي دا غینه علاوه مونږ در پسې ډېرې خبرې وکړو خبرې هم درته وکړو بیا هم تاسو نیغ مونږ ته ناسې نو زما په خیال زما الله ډېر غیرتي دی به دې به ضرور جنت درکوي که زما دا پټکې دی نو زما د دې پټکی په هر تار کې ستاسو حصہ شته دا زه اسې ګپ نه لګوم نه زه ستاسو چاپلوسي کوم یو حقیقت ته دا زه اکثر ملګرو ته وایم چې دا عوام خلک چې دي ما د نوجوانانو ته کتل دي د جذبې ته د منډو ترړو ته دی په سکیورټي کې هم دی ولاړ دي کارډونه هم دي ځوړن کړي دي خدمت هم زمونږ ستاسو کوي اوس چې د ډوډۍ ټیم شي نو موږ به دې ته وایو تاسو لږ بار ودرېږئ چې موږ وخورو بیا دننه راشي نو زما عزیزانو هر مزان چې د فاروق اعظم په دربار کې دا خبر وکړه ورته وی امیر المؤمنین ورته وی اے عمر کلا چې هغه یو رب تاسو سره ملګرتیا وکړه زمون تورا تاسو خلاف نه راوچتیږي حدیثو کتابونو کې درج دي حضرت فاروق اعظم حضرت انس تو قتل وې سبقو انس ورته وی امیر المؤمنین دې چې ما د کومه قلا نه راوستو پاغه قلا کې بزرګونو خلق تورا پلا
پلاس ولاړ دي د سره به نرمي کول غواړي دی با معاف کول غواړي که چېرې درم نقصان ورکړو هغه خلک به د خپل یرینا توري راوچتېږي د خپل مرګ د یرینا به توره راوچتېږي نو هغې کې دوه خبرې دي که هغه خلک کم خلک کافران دي مردار شو کلمه به ورته نصیب نشي نو د پیغمبر ډېر امت به بې کلمې دنیا نه لاړ شي او چې کوم مسلمانان دي که په هغو کې شهیدانو شو نو د مسلمانانو په قوت کې به کمې راشي نو امیر المؤمنین دا سړی معاف کا چې د خپلې قلعه ته ورشي سبحان الله حضرت انس خپل اجتهاد وکړو حضرت فاروق اعظم اجتهاد ته اوس وګوره هغه څه جواب ورکوي خو غور سره ما ته فکر چپ بالکل خپ چپ چپا بالکل ما ته متوجه زه دومره قیمتي خبره مې درته شروع کړې ده او د چا خبره مې شروع کړې ده هغه چا خبره مې شروع کړې ده چې چا کومو خلکو ته به الله د جبریل په خلا د امام الانبیا په زبان اطهر سلام را لېږلو حضرت فاروق اعظم حضرت انس ته وای دا سړی معاف کول نشم دی هر رمضان زما د پیغمبر دو بهادر صحابه هغه د ظالم شهیدان کړي دي هغه دو صحابه کرام دومره عجیب برا بن مالک هم دی ظالم شهید کړي دي حاجزان هم د شهید کړي دي نو دی با څنګه جم دی پرېږدم حضرت انس رضی الله عنه ډېرې خبرې وکړي ورته وی دا سړی پرې خودل ګورې جایز نه دا سړی قتلول ګورې جایز نه دی امیر المؤمنین عمر ورته وی حضرت امیر المؤمنین تا حضرت انس وی چې پوه شو دی خامخا وجنی حضرت انس ورته وی امیر المؤمنین د تاسو ته یو خبره کړې وا دوی چې د مرګ په تیاری کې خبره وکم او که د ژوندي په شان خبره وکم تاسو ورته ویلو چې لا بأسا دا غلا بأسا جواب دادې چې تاسو ورته وی چې بے خطرې خبره کوا نه دی قتلو ما نو یا امیر المؤمنین لا بأسا لفظ دی ویل دی زما پروردگار اوریدل دی داغي مطابق د قتل روان دی امیر المؤمنین لا ډیر غصه ورغلا لیکن غصه د الله د پاره وا غصه د الله د رسول د پاره وا غصه د خپل نفس د پاره نه وا حضرت امیر المؤمنین انس توی وی په دې خبره په لا بأس باندې فتوا را واخلا د پیغمبر د یو صحابینا کاغه فتوا ستاد خبره مطابق نه وا ډومبه سزا بتا نه شروع کوما حضرت انس په منډه منډه لاړو زبیر بن عوام ورته ملاو شو زبیر بن عوام راوستو امیر المؤمنین تا زبیر بن عوام وی د جملې د سیاق او سباق نه اندازه لګي چې تاسو کوم لا باس ویل دي د دې مطلب دا دی چې دې سړی تم ویل دي چې تا بن قتلوم تعلمې پناه درکړه سبحان الله امیر المؤمنین چې دا ووریدل حضرت انس تویستا خبره صحیح وا فتوا پاغي باندې زبیر بن عوام ورکړه اوس با امیر المؤمنین غږ نه کوي چې څنګه دا جواب ورکړو دا سړی آزاد دی هت کړه تینا کولاو کوي بیړای تینا کولاو کې دې پریک دې چې آزاد ګرځي چې څنګه دا لفظ وي هر مزان چې غکړوي انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وید الله بندگانو تاسو کې کوم عدل دے تاسو کې کوم انصاف دے تاسو مشر تاسو لا کوم تعلیم درکړه دے دا تعلیم په کائنات کې چاتم نه دے ورکړې شوه سبحان الله رمضان مسلمان شو چې رمضان مسلمان شو نو فاروق اعظم بل کار سو کړو اغله وظیفه مقرر کړه ویتا به مخکم تنخواه غسته د فارس نه اوس به وظیفه تاته د مدینه منورې د بیت المال نه ملاویږي رو رو دړه دړ خلک مسلمانان کېدل چالو شو او چې مونږ اندازه لګوله داغي وجه سوا داغي وجه آغا کردارو آغا اخلاقو چې ام المؤمنین عفیفه کائنات صدیقه بنت صدیق لا صحابه کرام لاړل ورته وی عائشی زمونږ د پیغمبر اخلاق مونږ ته وخایا حضرت ام المؤمنین ورلا عجیب جواب ورکړو وی وخلقه القرآن زما د پیغمبر اخلاق دغه قرآن حکم چې تاسو سره لاس کې موجود دی سبحان الله نن دغه قرآن خدمت دی ځای چالو دی او زما عزیزانو ډیر خوش قسمت دی دا ټیم امزان سره ولیکي اوس دې لري کوس ما بس کو
دا وخت هم ځان سره ولیکئ دا موقع هم ځان سره ولیکئ او دا درته یقینا ویم د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق د علماو چې څومره شکریا ادا کولی شي ابه کم وي چې دی مونږ دی میدان ته راجمع کړیو او دا موقع به مونږ جنت ته بوځي ان شاء الله تعالی او یو ځای به زو دا پروا مه ساتئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت څوک هم د جنت نه نشي منې کولی په شریکه به ځو ان شاء الله خو صرف دومره به ګزاره کوئ هسې نه چې هلته مونږ نه مخکې بیا منډې وایي مونږ به لږ مخکې پرېږدئ نو تاسو راپسې بیا خیر در روان یې زمونږ دومره خوښ نه یې خو مجبوره یو نو لکه بس ځان سره یو ځای به ځو که مونږ مخکې لاړو تاسو به بوځو که تاسو مخکې لاړئ مونږ به ځان سره بوځئ ټیک ده که نه وعده به یې په دې خبره که نه چل در کې شته لاس اوچت کړئ لاس اوچت کړئ تاسو څه پته لګي چې هلته بیا وایي چې ما یو ټرن وکړو جنت کې یو ټرن نشته نه لاس صحیح اوچت کړئ که تاسو مخکې لاړئ مونږ به ځان سره بوځئ لاس دې ښکته دی ته را سره چل ولکې صحیح لاس برکه ما وپېژندې بوځې به که نه په هغه چینل یې پوه یم اوس درته بله خبره کومه دا خپلو کې دا زه ګپ نه لګوم ګوره دا حقیقت دی خو خاندم ځکه چې زما پیغمبر به صحابو سره خبرې کولې نو خاندل به ورسره زه اوس هغه ټول واقعاتو باندې چې روان شم وخت به پرې لګي او ما دومره ټیم زما نه دی د نور علما کرامو حق دی خیر بهرحال یو خبره درته کومه که چېرې مونږ مخکې لاړو نو زمونږ خوښ نه یې خو لکه ښکاره خبره ده خو لکه دا خبره ده چې زه وعده د دې ټولو علماو د طرف نه دا کوم چې انشاءالله مونږ به هم تاسو ځان سره بوځو انشاءالله اوس بله خبره که تاسو الله مخکې بوتلې الله دې داسې کوي نه ځکه چې له هلته راته جدا پرېت تاوې راتاوې تاسو نه مونږ دلته تنګ یو مولوي صاحب څنګه په ټیم موز له رانغلې یا د خدای بنده ته په خپله کله په ټیم راغلی چې ما تنګې بیا له ټوخې پکې هم امام ته وکړې خو زه شکر دی کرونا راغله ټوخې موخې ټولو نه روک نو بهرحال که چېرې تاسو الله مخکې بوتلې خبره کوو خپلو کې فیصله کوو که تاسو الله مخکې بوتلې نو اسې یو تپوس درنه کومه که الله مخکې بوتلې نو دا یو وعده به را سره ټول کوئ چې تاسو به ورته دا وایي چې الله د علماو په دنیا کې د علماو الله زمونږ قدر کړو خو مونږ دې ځان نه هر ځای کې مخکې کړو نو پروردګاره په دې وخت کې اوس به دې مونږ نه مخکې رواني دا به وایي نه قسم وکړې لاس دې ښکته دی ګورې وایې به که نه ټیک ده اوس که مونږ یې چېرې مخکې بوتلو نو تاسو دا تمه ونه ساتئ چې مونږ به ورته وایو چې دی مونږ نه مخکې کا نو مونږ پلاران نه یو دغسې شاته به را روان یي مونږ به ورته وایو دی به رستو وي ستا ټرالي چې ما نه مخکې شي ما له غوسه راځي ټیک ده که نه دا فیصله په دې شوه انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دی وی یو درې اشعار دی وی دا ووایا نو به وایم आवाज ووري ٹھیک ده जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है नहीं बुलंद आवाज से जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं नहीं बुलंद आवाज से या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में निहा कर दम लेंगे मामा खिता उस्तार जुकड़ो ची जामिया फसीहा लिलबनात जामिया फसीहा लिलबनात المسلمین د دې د افتتاح کیږي نو ټول ملګری خپل میندې خويندې بچي بچیانې دا به ټول مدرسې ته لېږي ان شاء الله
دیگه به انشاءالله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.